بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو لبخان شریف تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو نن چې زما کم ټاپک دی نو هغه دی د زنانو باندې تشدد. دغه ویډیو سره ضرور مخکې شیر کې او کله هم چې کله داسې یو ټاپک ته د انسان سوچ راشي نو هغه په معاشره کې سویني. موږ هم دغه شانتي څه دوه واقعیات تاسو سره په دغه پروګرام کې شریکو چونکې موږ ډیر څه ولیدل خو په دغه پروګرام کې تاسو سره موږ دوه واقعیات شریکو. زموږ د تحصیل تنګي د سیمې بلکې زموږ د چارپیرچل واقعیات. یو انسان دی او دغه یو تورسره یو جینۍ خوښه شوله او هغه بیا کور ته رشته ورولېږي او رشته چې کومه ده د هغې وشي ښه ورته وکړي د جینۍ کور والا خو شرط ورته دا کیري چېرې موږ خو تاسو له دا جینۍ درکوو خو د دې جینۍ رور له به تاسو خپله جینۍ راکوئ. یعنې دې ته پښتو کې وایي عدل بدل. رشتې وشولې وخت تېرېده او دغه رشتې روانې وې. دې دوران کې دا یو واده خو مخکې شو د دې نه 15 بچي دي او دا بل چې کوم دی نو دغه شانتې وروستو به واده شوي وي او د هغې نه یو بچی دی. اوس کتونکو دغه یو بچي والا مور چې کومه ده یو ورځ چېرته کې ځي او خاوند یې مسافر دی او د هغه مسافر خاوند نه تپوس وکړي هغه ورته انکار وکړي خو دا بیا هم د خپلې مور سره چې کوم دی نو لاړه شي چېرته او چې چېرته کې لاړه شي نو واپس چې راشي خاوند ته یې پته ولګي او خاوند ورته په ټیلیفون باندې طلاق ورکړي. واقعه وشوله ډېر افسوسناکه واقعه. اوس د دې یو ماشوم دی او بیا د دغه زنانه نه دغه یو ماشوم چې کوم دی هغه پاتې کی او دا روشړیو د 4-5 میاشتو راسي د مور په کور باندې وي. اوس دغه زنانه چې کومه ده دا اطلاع موږ ته چې هغه ذهني بالکل ټارچر شوې ده، ذهني بالکل لیونی شوې ده. هغه ماشوم پس یو اولاد چې کوم دی دا د زړه ټوټه وي. اوس په دغه خبره باندې هغې ته خو طلاق ورکړی شو. اوس دغه کومه ماشومه چې کوم ته پاتې کړی دی کور کې او دغه ماشوم پلار چې کوم دی مسافر دی نو دغه ډېر زیاته دغه مور چې کومه ده دی په کمره کې بنده کړې وي او چې کله هغه خوب راپاسي نو چغې شروع کړي چې ما له خپل زوی ما له خپل زوی ما له خپل زوی. نو دې واقعیت ته زه د جهالت په نظر باندې ګورم. په وړه وړه خبره باندې ته خپل ښځې له چې کوم دی طلاق ورکړي او بیا تېنه ماشوم چې کوم دی هغه ایسار کړي. چونکې قانون چې کوم دی دا وایي چې دا ماشوم دا 13 کالو پورې شي دا د مور سره دی او د مور د هغې نه پس چې کوم دی د هغه خوښه ده چې هغه چاله ځي. اوس دغه مور کور والا چې کوم دی یا دوی زموږ دغه پروګرام ګوري نو دوی ته موږ دا وایو چې د عدالت لار تاسو سره شته دی، د قانون لار تاسو سره شته دی. خو اوس بل پکې ټویسټ څه دی؟ ټویسټ دا دی چې کوم هلک په خوښه باندې دغه بله زنانه کړې ده د هغې نه 15 بچي دي. اوس هغې ته رونه دا شرط دي چې تا له خور ورولېږله ته هم ورته چې کوم دی نو دا خور ورولېږه. نو هغه تکړه دی، هوښیار دی. هغه وایي چې پسه ولې یو خو یو غلطي وشو نو زه هم غلطي وکړم، ولې غلطي وکړم او دا ورته پرېږده او بچي دې ته پاتې که. نو هغه په خپله خبره باندې قایم دی او بالکل قایمېدل ورله پکار دي او موږ ورته دا وایو چې الله بر د الله کیمره لګېده دی الله به درنه تپوس کوي. یوه غلطي وشوه دویمه غلطي خو نه ده پکار. بل زه دغې ورور ته وایم چې جینۍ یې پرېښودله ځه کور بیا هم روغېږي، طریقې شته دي. خو د دې نه علاوه چې کوم دی د دغه جینۍ ژوند چې صرف په دې باندې چې هغه خپلې مور سره تللی ده چېرته بل چا سره نه ده تللی او واپس راغلی ده نو دا بچی چې کوم دی دا د مور ته دې پرېښودی شي چې دا مور نوره ذهني چې کومه ده دا لیونی نشي. او دا خبره ما وکړه له په اشارو کې دې نه پس چې کوم دی دا د جهالت واقعه ده. دا جهالت واقعه چې کومه ده دا به دې نه پس چې کوم دی موږ قانون ته مواله کوو، یو هیومن رایټس ته مواله کوو چې یاره داسې یو ظلم روان دی او د دې ظلم مخه ونیسي. کتونکو یو بله واقعه چې کومه ده موږ ته مخې ته راغله چې یو سړی خپله ښځه چې کومه ده هغه د کټ په خپه باندې ووخي او چې وی وخي نو د هغه دا خپه چې کومه ده یا ماته شي یا هر څه شي د هغې باوجود یې د 2 ورځو 2 شپې چې کوم دی په کمره کې بندیوانه ساتلي وي. په کمره کې په درېیمه ورځ چې کوم دی مور چېرته خپلې لور کره لاړ شي هغه په کمره کې چغې ویي او هغې نه پس چې کوم دی هغه بیا هغه تاله کولو کی او دغه لور چې کومه ده هغه راولي او د دغې لور خپه چې کومه دومره پړسېدلې وي او د هغې علاج چې کوم دی هغه مور کوي
او بیا دغه مور دومره غریبه بېوسه وي چې هغه بیا د راپورټ توان ځان کې نه لري چې هغه اف آی آر وکړي چې دا ظلم ولې کېږي. نو په دې دواړو واقعاتو درته دا وایم چې صرف دا واقعات نه دي، داسې یو شمېر واقعات چې کوم دی مخې ته راغلل. زنانه له چې کوم دی قانون ډېر حق ورکړی دی. هغه زنانه چې داسې ظلمونه پې کېږي، دا بربریت پې کېږي، دا جبر پې کېږي، دا زیاتي ورسره کېږي، هغوی ته زما دا خواست دی چې روزې د قانون سهاره واخلئ. قانون به ضرور تاسو له تحفظ درکوي او له دغه شانتې جاهله خلکو نه به تپوس پوښتنه کوي. دغه شانتې خلک چې کوم دي دا د معاف کولو قابل نه دي. دوی دې لږ دا سوچ وکړي چې دا لور چې کومه ده یو پلار یو مور 20 کاله 15 کاله غټه کي، په هغې باندې سبق وي، هغې سره د هغې خصمانه وکړي، هغې ورور ته او هغې پلار ته هغه وخت کې پته لګي چې کله د خپله لور خور چې کومه ده په ډولۍ کې کېنوي او بل کور ته ځي. نو دا خواښې خو په شلم مالت کې د خپل لور خیال ساتي، هغې له هر څه لیږي، خو چې کور ته ولې کومه لور راغلې ده نو دې لور سره هغه بد کوي، جبر کوي، زیاتې ورسره کوي، ظلم ورسره کوي. نو دا کله مو وایې چې زه د بل لور سره ظلم کوم او زما لور سره به نه کېږي. بالکل به د ستا لور نه به ورځي دا زور وزي چې څه کوي هغه به وي. نو دا ظلمونه زنانو سره پرېږدي، دا زیاتې دی، دا پښتو نه ده. دا انا چې کومه ده دا بې غیرتوب دی. داسې اناګانې مه کوئ چې مولا سره کښېنئ، علم سره کښېنئ. عالمان به تاسو ته ووایي چېرې دا پښتو دا انا اسلام کې د دې اجر دی او که نه ګناه ده. نو دا هرګز پښتو نه ده. داسې پښتو د سره مه کوئ، داسې اناګانې د سره مه ساتئ، د داسې کینه بغض حسد نه ځان وساتئ. دا ظلم بربریت او جبر پرېږدئ. امید ساتم چې زما دا پروګرام به ستاسو خوښ شي او د دې پروګرام نه پس به تاسو په زنانو باندې ظلمونه تشدد نه کوئ. او کومو خلکو چې دا واقعات سره تړلې ده نو هغه به د هغې خپلې مور له دغه ماشوم ورکړي، دا به نوره ذهني نه دغه کوي. او زه مسافرو ته دغه وایم چې په ټیلیفونونو باندې ښځو سره زیاتي او داسې قسمه واقعات مه کوئ چې تاسو په خپله یې په کور کې نو ډېره ښه ده د ښځې حقوق وي. په 8 کاله 6 کاله په 15 کاله فس چې کوم دی نو ته د ښځې تپوس کې راځې او بیا په ټیلیفونونو باندې داسې لومبنی واقعه نه شو، داسې یو شمېر طلاقونه چې کوم دی په ټیلیفونونو باندې موږ ته اطلاعات رالل، موږ ته ټیلیفونونه رالل. نو دا